أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سورة اعراف او نخم سپارہ او 190 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتی مبارکہ کی رب العالمین وائی فلما آتاہما ہر کلچ ورکو دی دوارو تا اللہ صالحاً یوروغ رمٹ بچے جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما نو اگر زول دی اللہ لرا شرکاء شریکان فیما آتاہما پا اغبچی کی چورکڑے وہ اللہ دویتا فتعال اللہ پس لوی دے اللہ عما دا اغسنا یشرکون چی دوی ورسر شریک جوڑوی چکل ورتوی اللہ بچے ورک ندی اللہ پاک لر شریک اگرزو پدی بچی کی او اللہ لرخو حس شریک نشت دے. دا آیات چی دے دا قرآن کریم دا اغی مشکل زیونو ندے چی کم زیون قرآن کریم کی مشکل دینو دا آیات پکم یو مشکل زی دے او اشکال دل تدا سے پیدا کی گی چی یو حدیث مبارک تے او اغا حدیث مبارک علماء دا دی آیات مبارکت تشریح گرزولے دے. حدیث مبارکہ چی دے دا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہنم روایت تے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نہم روایت تے چوی دا آدم علیہ السلام بی بی چی وہاں حوا علیہ السلام دا اغیب الواد پیدا کی دو اغب جوندے نا پاتی کی دو نو شیطان ورته یورز د نیک سړی په شکل کې راغی او دا حامله وه نو شیطان دې ته وی چې کله ستا بچې پیدا شي دی بی بی حوا ته وی نو وی ته وله عبدالحارث نوم کېده نو وی دا بچې به تا ته ژوندی پاتې شي او حارث د شیطان نومو د فرشتو په منځ کې به یې دته حارث وي نو دی شیطان ورتوی وی تو ولا عبدالحارث نم کی دا بنده دا حارث نوی دی بجوندے پاتیش نو چکلا دا اغیب بچے پیدا شو نو دی ورلنم کی خودو عبدالحارث. حدیث مبارک کے رازی اغا حدیث علماء کرام دا دی آیات تشریح گرزولے دی نو دل تدا اشکال پیدا شو چی نعوذ باللہ دا پیغمبر بی بی اغیب شرک کو چی بچی لے نم عبدالحارث کے خودو نو دا دی آیات سا مطلب دی علماء کرام دا دی یو سو جوابو نکی. یو جواب خدا دی چی دیر مفسرین دا دغی حدیث دا صحت نا انکار کی چی دغا حدیث چی دے دغه صحیح حدیث نه دی. ډیر مفسرینو تینا انکار د صحت نه کړی دی خو بیام علما وای چې نه انکار د دې حدیث نه صحیح ځکه نه دی چې ترمیزی شریف نقل کړی دی تصحیح حاکم کړی دی مسند احمد کې نقل دی دا حدیث
بهر صورت خو علما وایي چې دا حدیث صحیح شي نو دغه حدیث چې دی دا د دې آیات تشریح نه ده دغه ځان له حدیث ته او دې آیات کې د نفس واحده نه مراد او د زوجها نه مراد عام سړی او عام ښځه دي آدم علیه السلام او د هغه بیبي ته نه مراد نه دي دا عام خاون او عام ښځه ته مراد دی او عام خلق خدا سي کوي نو لہذا دغه ته نه مراد نه دي او بعض مفسرین وایي صاحب د بیزاوی روح المعانی هغې دا وایي چې دا آیات مبارکه چې دی دا قریشو ته خطاب دی هو الذي خلقکم الله پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه نو دا خلقکم خطاب دی قریشو ته او د نفس واحده نه مراد د دې قریشو نیکو قصی دا تینا هغه مراد دی قصی او د هغه بیبي چې وه هغه قریشیه وه د دې قصی بیبي قریشیه وه او هغې ته الله څلور زامن ورکړي د دې قصی بیبي چې وه نه هغې یو نه نوم یخې و عبد مناف بل عبد الشمس بل عبد العزا بل عبد الدار نو دا څلور نومونه و څلور زامنې و څلورو له شرکي نومونه ایښي عبد الشمس د نور بنده عبد العزا د عزا بنده نو د دې نه مراد هغه د قریشو هغه نیکه او د هغه بیبي مراد دي چې الله وله څلور زامن ورکړي او دی ورله دا شرکي نومونه ایښي او بل علما وایي که چرې د دې نه مراد آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام بیبي مراد شي نو دې دواړو شرک وکړو نو علما وایي د دې نه مراد بیا شرک فی التسمیه دی حقیقی شرک دی نه دی کړی د الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړی شرک پی تسمیه صرف په نوم کې شرک وکړو مطلب نوم خپل بچی له کېښودو عبدالحارث صرف نوم والا عبدالحارث کېښودو نو دا صرف شرک پی تسمیه دی او دا بیبي چې دا خبر نه و چې د شیطان نوم حارث دی او بل علما وی د عبدالحارث مانم دا نه ده چې بنده د حارث نعوذ بالله عرب چې دی که نه دی چې څوک د میلمه اکرام کوي نو عرب ورته عبد الضیف وی ضیف میلمه ته وی عبد الضیف نو د دې مطلب خدا نه دی چې د میلمه بنده د میلمه بنده نه نو د عبد الحارث مطلب دا نه و چې د شیطان بنده ځکه نومونه چې کلی په هغې کې لغوي معنو لره اعتبار نه نو دا خو صرف نوم کې ښودلی شوی بل علما وایي دا نوم چې دا د آدم علیه السلام بیبي یخیو آدم علیه السلام خو نه دی یخیو پیغمبر خو آدم علیه السلام بیبي خو نه وه خو قانون دا دی چې څومره څوک چاته نږدې وي نو د هغه معمولی غلطي هغه ته غټه ښکاري نو دا د پیغمبر کورو د نیکانو کورو په دې کې نوم عبدالحارث کېښودل نو الله ورته زورنه ډېره وکړله نو وی جعلا له شرکاء نو دا چې څومره بنده چاته نږدې نو دومره د هغه معمولی غلطۍ ته ډېر غټ نسبت کیږي خو علما وایي چې زیاته صحیح او مضبوطه خبره دا ده چې دې آیات کې مراد د زوج نه د خاون نه عام خاون مراد دی او د ښځې نه عام بیبي مراد ده آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام بیبي مراد نه ده او که چرې هغې دواړه تی مراد شي نو دا شرک پی تسمیه دی صرف نومی دسی یخیو چې د هغې نه د شرک بوی راته نور د انبیاو کور کې شرک دا ممکن نه دی
صرف دا نوم چې دا مناسب نو نو الله ورته زورنه ډیره وکړله فلما آتاهما هر کله چې ورکو الله تبارک وتعالی دی دواړو ته صالحا یو روغ رمټ بچی ورته الله ورک جعل له شرکاء فیما آتاهما نو دی اگرزول اللہ لرا شرکاء شریکان فیما آتاهما پا اغا بچی کی چی اللہ اغا بچی ورکڑیو دی دوارو لرا فتعال اللہ عما یشرکون لوی دے اللہ دا اغا سنا یشرکون چی دی ورسر شریکان جوڑی اللہ دا دین ډیر لوی دی اللہ دا دین پاک دی ډیر بالا تر ذات دی اغا دا شریکانو نا ډیر پاک دی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون آیا دی شریک جوڑی دا اللہ سرا ما اغا لا یخلق شیئا چی اغا نشی پیدا کولے سسیزا چې هغه یو سیز نشي پیدا کولی دی الله سره هغه شریک جوړی وهم یخلقون او هغې په خپله باندې پیدا کیدلی شي چې یو کس په خپله پیدا کیږي نو هغه به بل څنګه پیدا کی نو داسې کس د الله سره شریک جوړول الله خو خالق دی د ټول کائنات نو داسې کس د الله سره شریک جوړول چې هغه خپله باندې پیدا کیږي نو دی به څنګه شریک شي دی به څنګه د الله په صفاتو سره مسما شي ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم او طاقت نه لري دا شریکان دی لره نصرا د مدد کولو عجیبه شریکان خودي ستاسو د مدد طاقت نه لري ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو مدد کولی شي تاسو چې څوک شریک رابلی نه خو د خپل ځان مدد نشي کولی نو ستاسو به څه مدد وکړي ولې د الله نه علاوه بل چاته شریک وایې ولې د الله پاک نه علاوه بل څوک شریک رابلی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ یوه معنی دا ده که چرې تاسو رو بلی اے مومنانو دی مشرکانو لرا الالہدا ہدایت تا لا یتبعوکم نو دا مشرکان ستاسو خبر نمانیو تابیداریم نکی یو معنی دادا دویم معنی دادا وَإِن تَدْعُوهُمْ اے مشرکانو کو تاسو رو بلی دا خپل خدایان دا بوتان الالہدا لار خودنی تو ہدایت طرف تا نو لا یتبعوکم نو دیستاسو تابیداری نکی دا څنګه شریکان دی چې تاسو رو غواړئ نو دیستاسو تابیداری نکی ستاسو خبره نوري او تاسو له نشي راتللی نو دسی خلق تاسو شریک ګڼئ او د دسی ذات سره شریک ګڼئ هغه دسی ذات دی چې وایي نه په پیسو خرڅېږم نه په مال خرڅېږم بنده په یوه سجده باندې میلاویږم یوه سجده راته پکار ده نو زه میلاویږم چې ټول خلق اوده شي او شپه شي او ته راپاسې او یوه سجده ولګئ چې سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زما الاعلی چې د ټولې دنیا نه اوچت دی بالاتر دی څوک ورسره شریک نشته دی په صفاتو کې او په ذات کې ته چې یو ځل ووایې سبحان ربی الاعلی نو رب العالمین وی لبیک یا عبدی ارفع رأسک بنده حاضری ما سر اوچت کا سر غواړه غواړه څه درکم لبیک یا عبدی ارفع رأسکا د داسې ذات سره تاسو شریک جوړوئ چې سجدو کې هغه وایي حاضر یم
سجدی حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې ځکه دا ځمکه نه ده دا په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی دا ځمکه په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی او انسان په مخلوق کې اشرف المخلوقات ته اشرف المخلوقات ته او بیا د انسان په ټول وجود کې اهم ځای چې دی هغه سر دی تندی نو چې اشرف المخلوقات اهم جز روالی او په ټولو نه کمزورې مخلوق چې ځمکه ده په هغې کې دي نه الله ته دا حالت ډېر محبوب دی الله ته دا حالت ډېر محبوب دی علما وایي چې کله رب العالمین د بنده نه خفه شي نو د دې څه دلیل دی چې کله بنده رب العالمین د الله پاک د بنده نه خفه شي څه دلیل دی او مونږ وایو سړی غریب کې چې الله خفه شي بس ناڅاپه بیماری پې راولي مونږ وایو الله خفه دی بیماری راغلی ده مال رانه واغستو الله خفه شو نه رب العالمین وایي چې کله خفه شمه نو زما د ناراستیا دلیل دا دی چې د بنده نه د سجدې توفیق والمه بیا ما ته سجده نشي لګولی یو منځ به کوي یو بل به نه کوي یو به کوي یو بل به نه کوي دا د الله د ناراستیا دلیل دی کور چانه نالمه رزق یې نه کمومه غریبي پې نه راولمه بیماری پې نه راولمه چې ته خفه شوم نو د سجدې توفیق تی سلب کم دا تندی بیا ما ته نه لګي نو دا تندی بیا ما ته نه لګي خوشحاله دي شي هغه غریبانان خپل کور یې نشته مال نشته دی خو چې پنځه ټیمه الله ته تندی لګي نو الله خوشحاله دی بس الله خوشحاله دی مولي صاحب منځ به مې څنګه قبلي ما ته به څه پته لګي چې زما منځ قبول شو که نه علما وایي د منځ د قبولیت نښه دا ده چې کله ته یو منځ وکې او هغې پسې الله د بل منځ توفیق درکړي نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل دی ماسپخین پسې د مازدیګر وکړو نو دا د ماسپخین د قبلېدو دلیل دی ماسخوتن منځ پسې د سحر منځ وکړو دا د ماسخوتن د مانځه د قبلېدو دلیل دی چې یو منځ پسې الله د بل منځ توفیق درکړي نو وان تدعوهم که تاسو رابلی دی لره الی الهدی لارې طرف ته دا مشرکانو ته وایي که دا خپل خدایان رابلی لا یتبعوکم نو دی خو ستاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون برابر خبره ده کو تاسو رابلی دی لره یا تاسو چپ شئ ستاسو د خدایانو خو داسې مثال دی که رابلی جم غلی دي او که نه رابلی جم غلی دي بلل او نه رابللی برابر دي فرمایي فلما آتاهما هر کله چې ورک دی دواړو ته الله صالحا روغ رمټ بچې جعلا له شرکاء نو دی وګرځول الله لره شریکان فیما آتاهما په هغې بچي کې چې الله ورکړی دی دواړو ته فتعال الله نو لوی دی الله عما د هغه څه نه یشرکون چې دی ورسره شریک جوړوي ایشرکون ما لا یخلق آیا دوی شریکی د الله سره لا یخلق هغه څوک لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولی څه شی وهم یخلقون او دی پخپله پیدا کړلی شوي دي ولا یستطیعون لهم نصرا دی طاقت نه لري دا شریکان لهم دی مشرکانو لرا نصرا د امداد ولا انفسهم ینصرون نه د خپلو ځانونو سره مدد کولی شي وان تدعوهم اے مشرکانو کو تاسو رابلی دی خپلو خدایانو لره الی الهدی لارې هدایت طرف ته نو لا یتبعوکم ستاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم برابر ده په تاسو باندې ادعوتموهم ام انتم ثابتون کرابلی تاسو دی لرا یا تاسو چپیئی